او دغه ګناه چې دغه دومره عظیمه ګناه لکه د ژړې خرول یا کونډې کول چې دغه ګناه مولانا محمد زکریا صاحب لیکلي دي چې په یوه شي کې هم نشته تر زنا تر غلا تر غیبت تر شکنځا تر هر رقم ګناه چې دغه غټه ګناه ده د کفر او د شرک ما سوا ولې غټه ګناه ده زنا چې وشوله هغه الله ته ولیکل شو ختم شول غلا چې وشول الله ته ولیکل شو او دغه رقم چې یو ځګی یو بل غیبت سړی وکي پات ځکه دا سړی وکي هغه برغز کې ولیکل شو شکنځا سړی وکي برغز کې ولیکل شو لیکن شرع سلر وشکن چې د انسان سره سره د ژړې ګناه لمنځه هم مکرو دي کتابو لیکلي دي لمنځه مکرو دي روژه مکرو ده د قران تلاوت مکرو دي نو سړی د ژوندۍ بیا څه کوي چې سړی ستړی لیکن فالتو حل د یوې ژړې په وجه باندې یا دغه د بریتو په وجه باندې د بریتونو سړی غټوي لکه څنګه چې ژړه څوک خري څونه ګناه ده دغه چې څوک د بریتونو غټي دغه ګناه که یو څوک بریتونه غټوي او ژړه خري ژړه کونډې کوي نو دا سړی دوی ګناه وي یو د ژړه خرولو ګناه ده بل د بریتونو غټولو ګناه بریتونه به کم سے کم چې سړی به بس په بیتي باندې ویش د لاندې شونډې معلومیږي بس او ژړه به دومره قدرې چې به تر دا موټره ووتله دې خواته دې بیا وایي تر قبضې زیاته بس هغه به وایي دا د ژړې حد په اسلام کې دا هر شي حدود شته د ژړې حد دغه دی د بریتو حد دا دا غټ بریتونه چې دي دا حرام دي ناروا دي لکه څنګه چې څوک ژړه خوري دغه رقم ګناه ده د غټ بریتونه لاندې شونډې به ښکارئ نو دغه مې تر دې درته وویل چې څومره نبي علیه الصلاة والسلام د امت سره محبت درلودی څومره نبی علیه الصلاة والسلام په خپل امت باندې تر مرګ پورې د مرګ ما بعد هم دی په غمګین او په افسوس باندې و د امتی نارې ولې باید امتی هم هغه د پر نقش قدم باندې ولاړ امتی هم د هغه صحابه پر نقش قدم باندې ولاړ شي د هغه مجتهدین علماء پر نقش قدم باندې ولاړ شي امتی نه بیا د کافر خلیه نه کې خپل چې ما ځکه په ټي وي کې یو کافر په رقم باندې تیر شو دی هغه خلیه کوي کبوش زره خرولې او به ما زره خرولې دی زره خري کاغه برتونه غټ کړو دی برتونه غټي کاغه فلت سر باندې و دی فلت سر دی کاغه پین شټ کړو دی پین شټ کوي دغه رقم خلیانه بیا سره نه وي دغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المرء مع من احب انسان به په ورځ د قیامت د هغه چا سره پورې کېږي چې کوم چا سره محبت درلودي المرء مع من احب کله د رسول الله د خلیه سره محبت و د رسول الله وڅنګه په ورځ د قیامت را پورې کېږي کله د علماء سره محبت و د علماء په څنګه په ورځ د قیامت را پورې کېږي او دا غره کم کړي چیرې په دنیا کې د مجاهدینو سره محبت او په ورځ د قیامت په د شهیدانو په ډله کې را پورې کېږي د مجاهدینو په ډله کې را پورې کېږي ډېر عظیمه ډله د خدای تعالی د مرتي ټوله په ډله کې را پورې د مجاهدینو د شهیدانو په ډله او دا غره کم کچیر د کافر د خلیه سره د چا محبت وو د کافر د طرز طریقې سره ناس ولاړه تګ ورا تګ رفتار و ناس کده دې سره د چا محبت وو یې به مسلمان په ورځ د آخرت د کافرانو په ډله کې راپورته کیږي یې به مسلمان منځونه به هم کول روزه به هم نیول نفلونه به هم کول کلمه به هم ویلي لیکن په ورځ د قیامت به د چا په ډله کې راپورته کیږي د کفارو په ډله کې راپورته کیږي ولې رسول الله فرمایي چې المرء مع من احب انسان به د هغه چا سره په ورځ د قیامت راپورته کیږي چې د کم چا سره په دنیا کې محبت ساتلی دي د کم چا د خلیه سره محبت ساتلی دي مولانا غزالی صاحب لیکلي چې کچیر یو څوک دا وایي چې زما د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت لرم لہذا وایي کچیر دا سړي د علماو سره محبت نه درلودي د دروغجن په خپل دعوه کې دروغ وایي نن سبا د محمد علیه الصلاة والسلام سره محبت د علماو سره محبت ودغه قال الله وقال الرسول د ناس چې د رسول الله سره محبت فقال الله وقال الرسول باندې د الله جل جلاله عمل کول دغه باندې چې دی انسان چې کامیاب د شیطان په خلیه باندې انسان نه کامیاب کیږي د کافر په خلیه باندې انسان نه کامیاب کیږي خو کتابونه هم لیکي زه هم دا وایم چې هغه ابدي ژوندۍ چې بیا مرګ نشته مرګ په ورځ د قیامت د څه پر کمانه به الله تعالی راولي الله مرګ ختم بس بیا مرګ نشته نه په جنت کې بیا مرګ شته نه په دوزخ کې بیا مرګ شته لہذا هغه ابدي ژوندۍ باید په پنځور د جنت په ژوندۍ باندې نه خراب د پنځور د ژوندۍ چې مرته شیطان شایسته کړی دا نه خراب دا عمر د شیطان به قسم شایسته کوي ګګې به د بنگلو په اساس راته شایسته کوي ګګې به د کور په اساس راته شایسته کوي ګګې به د شوز په اساس باندې راته شایسته کوي ګګې به د وټلانو و د پانو په اساس باندې راته شایسته کوي لیکن نه محبت دغه دی چې بس د الله تعالی سره انسان محبت وساتي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار
خدای استاد دین خادم بچی د هوا آدم خدای استاد دین خادم بچی د هوا آدم